بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو کتونکو، ستاسو ورور شهاب خان یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو، د الیداد په مقام ولاړ یم. الیداد چې دی دا د سیل سپاټۍ دپاره ډېر یو ښکلی ځای دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د روژې مبارکه میاشت چې ده هغه رانږدې شوه او بلکې روژه چې ده هغه شروع کېدو واله ده. نو که تاسو وګورئ ټول ملګري چې دی هغه را یوځای شي او ګیدرینګ جوړ کړي او پارټۍ له لاړ شي او یو ځای کښېني خوراک څښاک وکړي. نو دغسې موږ هم نن دغه هڅه کړې ده. زمونږ چې څومره هم د میډیا رونه دي، زمونږ ملګري دي، هغوی زمونږ سره الیداد ته راغلي دي. نو کوشش کوو چې د دې څخه ښکلې نظارې چې دي هغه تاسو ته وښیو. د دې ترڅنګ زمونږ چې څومره هم ملګري دي د هغوی سره به خبرې اترې کوو د دې ځای په حواله چې هغوی د دې ځای په حواله څه ویل غواړي. راځئ زموږ سره. چې تاسو ته ما ووایې چې زمونږ ملګري بره انتظار کوي او الیداد ته چې دی زمونږ د میډیا چې څومره هم ملګري دي، زمونږ رونه دي، هغه راغلي. دا ټایم زمونږ سره شیراز ولاړ دی. د هغه نه هم د دې ځای په حواله باندې تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه کار دی؟ خیر دی جي، ډېره مننه. شیراز صاحب، دا راته ووایه چې تحصیلي بریکوټ ته راغلی او په تحصیلي بریکوټ کې بیا ملکي دم او الیداد علاقه چې دا هغې ته دا ځای د باندې څنګه ولګېد؟ ډېره زیاته مزه یې وکړه. سهار چې موږ د کوره راوتونو مور راته چېرته ځې؟ ما یې بریکوټ ته ځو. نه په خندا شوه چې بریکوټ خو د چکر ځای نه دی، دا ته څه نو موږ دا علاقه نه وه لیدلې. نو چې دلته رالو نو موږ ته اندازه ولګېده چې په بریکوټ کې بیا دومره ښایسته علاقې او دومره انتهایي پرسکونه علاقه چې انسان ورته ګوري نو حیران پاتې شي چې د الله پاک دومره غټ قدرت دی او دومره ښایسته نظارې الله پاک زموږ په علاقو کې پیدا کړي دي. خو کمی دی دلته صرف د سړکونو کمی دی، دلته صرف د سهولیاتو کمی دی. که دلته وړوکی شان رسټورنټ کولاو شي او لږ شانتې روډ ورته برابر شي نو زم چې په سوات کې دا یو بهترین سپاټ جوړېدی شي. انتهایی مزه یې راکړه. مونږ کالام، ملم جبا، مدین، بحرین، اتروډ دا علاقې هم لیدلي، هغه هم ډېرې زیاتې ښایسته دي. خو مونږ چې دا ولیدي نو دا مونږ ته د دې هغه بیوټي چې دا هغه بالکل مختلف ده او ډیره زیاته عجیبه منظر دی. او د الله پاک مونږ ډیر شکرونه ادا کړو چې زمونږ په علاقه او په لږ مزل باندې لکه زمونږ تقریبا پیدل پکې داسې نیمه ګنټه سفر وشو، نور په ګاډي کې ګنټه سفر مونږ وکړو ځکه چې روډ خراب و. نو ډیر په لنډو دی، لږو پیسو باندې په لږو خرچو باندې سړی ډیر بهترین ځای کتی شي. د مظفر شاه صاحب را سره دا وخت ولاړ دی. مظفر شاه صاحب هم پیدل لاره وهلې ده او ستړی دی. باچا جي څنګه چل دی؟ ډیره مننه شهاب خان. واقعي چې پیدل لاره مو والي ده، ډېر چوت ځای دی. خو کله چې دې ځای ته راوخیږي نو د سړي هغه ټول تکان، هغه ټوله ستړي، هغه د قدرت د نظارو ته، د ښایسته نظارو ته چې کله وګورې او دلته کې دماغ هم دمه شي، وجود هم دمه شي او زړه هم دمه شي. دا راته ووایه چې الیداد ته خو زما یقین دی چې دا ستاسو دریم ځل دی، دریم ځل دی چې تاسو راځئ. په دې ځای کې درته څه چینجنګ محسوسېږي که نه؟ یاره شهاب خان، هره پیره چې دلته کې راشي نو د قدرت هغه نظارې چې دی هغه سړي ته یو په دوه ښکاري. او کله چې د کلي یا د ښارونو د هغه شور او غل نه د هغې نه تو دلته کې راوخیږي نو ما ته څنګه تاسو ته ووایې سړي زړه، دماغ، وجود هر څه سره دمه شي. عبید، دا راته ووایه چې ټول ملګري دې رایوځای کړل او الیداد ته راغلی نو څه ویل غواړې د دې ځای په حواله؟ یاره د الیداد باره کې خو مونږ ډېره اورېدلي وو. زمونږ خپله علاقه د بریکوټ کې دا راځي خو چونکې مونږ ورته راغلي نه او یقینا رالو. ډېر زیات ښکلی ځای دی او مونږ خو د سوات ډېر ځایونو ته تللي وو د ریپورټینګ دپاره. خو چونکې دلته چې رالو نو دا ډېر زیات زبردست ځای دی او د سوات په هغه ښایسته او ښکلي ځایونو کې چې دی دا ټولو نه مطلب یو نمونه ده. او خلکو له پکار دی چې دلته راشي. دلته د ابشارونه دي، ډنډونه دي، شنه شنه ډنډان دي، هر طرف ته چې دی مطلب هغه شینوالی دی او ډېر په ګڼ تعداد باندې دلته مقامي خلک هم دلته راځي. خو چونکې کم خلک چې نه دی راغلی نو پکار دی چې هغه خلک هم دلته راشي، د دې ځای دا کم ښایست چې دی د دې نه مزې واخلي. بله تاسو خبره وکړه د ملګرو، نو زمونږ ملګرو خو بار بار چې دی نو مطلب هغه داسې ښه ځایونه لیدلي دي. په سوات کې ډېر ځایونو ته تللي دي خو بریکوټ سایډ ته چې دی هغه نول راغلي نو دا طرف ته نن موږ وښودو او هغوی دلته رالل، ډېرې مزې دي واخیستې. ټول چې دی نو مطلب ښه خوشحاله دي
تاسو ګورئ دلته چې دی هغه د دې یخه هوا نه او د دې ښایسته ځایونه چې دی هغه خوندونه اخلي. دا وختي قدرمنو کتونکو زموږ سره سبحان الله صاحب ولاړ دی زموږ سینیر دی. سرجي دا راته ووایي چې تحصیلي بریکوټ ته راغلی او هرکلی درته ویم د خپل ټولو ملګرو د طرف نه څه ویل غواړئ د دې ځای په اړه؟ ډیره زیاته مننه جی. مونږ خو تحصیلي بریکوټ په نصیب تیر شوي را تیر شوي یو، خو دننه د تحصیلي بریکوټ چې کوم خوبصورتیانې دي هغه مونږ نه وي لیدلي. اوس د ملګرو سره لګیا و ګپ شپ مونږ لګوو چېرې خلکو به وي چې سوات چې کوم دی دا د ایشیا سویټزرلینډ دی، نو هغه واقعي د دې ځای خوبصورتي او دا ابشار چې تاسو ګورئ د دې نه لاندې کوم بل غټ ابشار چې کوم دی دا اوبه څومره ښکلي چې کوم دي دا را روانې دي. ډېر پرسکونه ماحول دی، شنه بوټي دي دلته کې، خو دا چې د حکومت توجه دې طرف ته نشته. لږ غونډه کې توجه پکار ده. د تحصیلي بریکوټ نه سلار پورې مونږ خپل ګاډو کې راغلو، د هغې نه پس بیا مونږ فور ویل ګاډي کې چې کوم دی هغه راغلو. د هغه ځای نه بیا مونږ تقریبا چې ګنټه یو نیمه مونږ پیدل سفر وکړو. نو که فرض کا حکومت دې طرف ته پاملرنه وکړي او د ټوریزم دپاره چې دی کم ګامونه پورته کوي، نو که فرض کا دی واقعي په هغې کې سنجیدی، نو دې طرفونو ته د هغو پاملرنه وکړي، دا روډونه چې کوم دي دا د کولاو کړي، دې طرف ته د پی ټي ډي سی هوټلز چې کوم دي هغه جوړ کړي، نور سهولیات چې کوم دي هغه دې راوړي. او بیا زما به چې کوم دی خپل ټول پښتنو وروڼو خویندو ته دا خواست وي چې په سوات کې ډېرې زیاتې پټې ښکلاګانې دي. دغه ښکلاګانې چې کوم دي تاسو راشئ، دا به هم ستاسو د موبایل او ستاسو د کیمرو په دغه سترګو باندې راښکاره کېږي او انجوی به ترې هم اخلئ. ډېره مننه. ډېره جي ډېره مننه. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें